تنظیم دا امید پنوم یادیگی خلکا چرتا بیوا سچوی حل تدارسیگی خلکا دا غریبانو دزڑ درمانا قربان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیر زیات ستړیم شو، تندې مغستو یو او ورسره تکاوت دومره ډیر ځکه شو چې غرونه دي، یو غار ته چې خیږي، یو سړو ته چې خیږي. دا چې کوم کورونه تاسو ته مخامخ ښکاري، دا د پاکستان جنډه چې پې لګېدلې ده، وګورئ. دا هم یو مینه محبت دی د پاکستان سره. دا ټول دا آی ډي پیز دي، د تیران راغلي دي. دا مشر را سره ولاړ دی، یو څو خبرې ورسره کوم چې دی کله نه راغلی دی، څه مزدوري کوي او څونه وخت یې دلته وشو. ښه، عظمت نوم دی؟ موږ عظمت نوم دی. ښه، څه دی نوم دی؟ عظمت که نه؟ عظمت مې نوم دی. ښه، او د کوم ځای تاسو ذاتي؟ چې ته کوم ځای یو؟ موږ د تیرا د علاقې یو، بس دا 12 کال روان دی چې دلته راغلي یو، بعد په دې ځینو کې اوسېږو. نه نو یریږئ نه په دې سړو غارونو کې؟ ولکه چې اوس باران وګالې شي، ولا چې یریږو چې خو څوک غنا کوم باد دی که نه. بس نه، دا تاسو د دې وجې اوسئ دلته کې چې تاسو سره د کرایې پیسې نشته که نه څه وجې تاسو په دې کې اوسئ؟ هوا چې دوړه واخلو، دوړه دوی وړو ته وایي. ښه، وړه چې بیا باران نه وي، چینی نه وي، غوړي نه وي، چې نه وي، هر څه قیمتي واغه وي که نه. ډېر وخت کې کله په چپسو پیرې کړي، کله په چیشي پیرې کړي، پوهېږې. د موږ اوس دا اومه میاشت چې زه په خوله کې پروت یم، دغه سړي ته پاته ده 7 کاله وشو چې ته په کور کې پروت یې. ولې پروت یې؟ نو بده مې دی ورقه مسله مې وه. مزدوري دې نشته؟ مزدوري بس اول وینه چې بیا بس سپینې ګیرې شو، نو بس مزدوري کور کې زامن وغیره څوک نشته را ګټې وټې؟ بس یو زوی مې دی، وایي هم په ګردوی کې شګې دي غاټ، و نور ټول منجه خوړه و. نو هغه منجه خوړه و څه شی وکړي؟ منجه خوړ دا چې ګڼه ګوڼه ډېره ده په کور کې، او د ګټې وټې ورته څوک نشته، ماشومان دي. بس نور ماشومان دي. یو سبب کې وایي بجلی د اوبو مو څه کوئ؟ د اوبو ولې چې زنانه دغه پوز دغه کنډوالونه ویرې لکه ویرې ډکې د هغه نه یې راوړي، و د بس د بجلی مو ولاکه لګېدل، ځکه چې دا پردي زویونه دي د موږ څه هغه شته نه چې اوس په کومه ورځ یې نه دا ونیسه رسید. ښه، دې ته ګوره: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او 10. دا 10,000 روپۍ ستا د بچو د اختر دي چې چا ودله لېږلي، دوا به ورته کې الله رب العالمین دی چې هر چېر لګلې وي، نو الله رب العالمین دی یې زړه کینونه او مرادونه پوره کړي. او د موږ سره لکه نن 100 ووره مې بس بچو لپاره وغوښتېدو، والا څه چلو 100 سره بس ووره او ماسته مې ولا پرې وغوښتې. نن په کور کې صرف 100 ماسته مې پرې وغوښتل، بس نور څه نه و؟ بس نه، بس نور څه مشکلات هم نه و. بس الله پوک دغه 100 روپۍ په کور کې والا چې موږ سره به دغه 100 روپۍ و، نور بچي مې ټوله وړه بس ګورګورې پسې غرله باطلي نو کار کله راوګرځېدل. نه، ګورګورې چې راوړي بیا پې څه کوي؟ بس بیا به غوندې کور له مزدګار سامان شاینه خرڅ کوي، نو بیا پې او بس هغه سامان پې راوړي. ښه، دا څو خرڅ شي ګورګورې؟ بس څوک پې 300 وکړي، څوک پې 200 وکړي، څوک پې بس په هغې ماسته راوړئ او بس روټۍ ورسره پخه کړي وخورئ. بس دغه شی بس دعا کوئ. دا د هغه ذات هغه دغه دی چې تا سره 100 روپۍ په جیب کې نن دله چې نن مې هم دا سوچ کولو. ښه، او ښه نو اوس موږ له څه شي دوا ډېره مننه ملګرو. د دې خبره تاسو واورېدی وو چې نه سره په کور کې 100 روپۍ وي، امې ماشوم له ورکړې چې ماسته پې راوړه. بس الله پاک رحم وکړو. نو ده به خامخا الله ته سوال کړي، الله پاک ورته مونږ راولېږلو، الله پاک په خپله په چا پسې نه ځي، مونږ یې ورته راولېږلو او ده ته مو 10,000 روپۍ ورکړي. دا پیسې چې چا هم رالېږلې وي، د کوم ځای نه په کوم مقصد راغلې وي، نو الله دې په هغه ځای کې په کار راولي چې په کوم ځای کې اړخ لګي. کوم ځای کې په ده باندې سختي والا یې زړه کینونه او مرادونه پوره کړه، والا یې توسې مځکه پوره کړه.